دلبا په برزخ کې آخرت کې اقا سزا ملاویږي چې کومه سره د خودکشي کړې ده د دنیا کې ځان له سزا غوړه کړې ده سزا مثلا چا زار خوړلی تو په مخه به دغه زار خوري لګیا به دارنګ چا تیرې توري سره چاکو سره چړکای سره یا ګولای سره ځان وجل نه خودکشي کړي نه یا لوی کمر نه دنګل دی یا دریاب ته دنګل دی آخرت کې دغه سزا بول اور کول کیږي بس دغه 13 تور اور سره دغه 13 اعلی اور سره چې کوم سره د دنیا کې ځان وجلې دي بس لګیا به دې دغه کار وکړي د ځان لدا سزا غوړه کړي راکړه ځان ير غړولې کمر نه دنګلې دي نو دغه شانې کمرونه بدانګي خپل ځان قرباني اور کول دالو ګران کارو دی وجنا الله تعالی فرمایل کمنګ دی باندې مقرر کړو نو بیا به نو کړي نو الله تعالی حکم د خود کو شیونه کو جزانو واجنه وي ککړې و نو دی به ډېر لګو کسانو په دې عمل کړو د الله رب العزت قانون دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نور کی اللہ تعالی او نفس تا مگر دا طاقت مناسب وس مناسب وس نه زیات بوج نه چی تفسیر روح المانی بعض نور مفسرین کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ قول نقل کړي دي ک الله تعالی مونږ ته حکم کړي چې مونږ د الله په لار کې خپل ځان قربان کو نو مونږ یقینا دا کار وکړو لیکن الحمدلله الله تعالی دانه ویلي چې ځان وجنه په خپل دانه ویلي حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ ویلے نو مونږ ځان وجلو کړه مونږ د الله حکم دی نبی په حکم کې مونږ دې کې بیا رستواله سستیان نه کوو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغه سیو جواب داغنو منقول لکھا اب فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حکم کرے چې موږ د خپل ځان او خپل بال بچ د الله په لارې کې قربان کړو موږ قربان کړیو رسول الله صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جذبہ چې کله واورېده دا خبره واورېده صدقت یا ابا بکر اے ابو بکر تا رشتیا ویلی دی ستا ایمان واقعی د اعلی درجے والا ایمان دے اعلی درجے والا ایمان دے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری رے انصار و خاندان نرے اکابر صحابہ کی رے اور خپل قبیلے مشر دے شاعرم دے داغه متعلقم دا چې قسم خبر نقل لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ اللہ تعالی د قربانه پیش کول حکم کړي عبداللہ ابن رواحہ دتی هغه کسانو نه باو چې کوم قربانی پیش کول بیا دبا زمنګ حکم کې زمنګ د حکم تعمیل به کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغی متعلقم رضی خان چاہم دقا قسم حکم دا سی قسم خبر کړي دا دا صحابہ کلک خلقو کلک زمو ونی نو مو یو سنت ادا کولو ته تیار نه یو الله احکام ادا کولو ته تیار نه یو صرف یاره وی جنت ملاو شوی په آسانه باندې ګرانه ضروره سو پورې چې تا مالی جانی قربانی نه کړي نو اسه کې څوک پته مې نو دماغ به خرابي هغه دماغي ډاکټر لاړ شي خان دنیا بغیر د تکلیف نه نشته او جنت ته بس اوچ پوچ ملاوي
ما مال خرچ کوا، ما وقت خرچ کوا، ما دین من عمل کوا، ما احکام خداوندی مانا. ابا جنت زما دی او استاد پلار دی جنت. نا صحابه تلی خو سے کړي دي پس تلی دي. نیکان نیکای کړي دي هغوی ځانونه قربان کړي دي پس ته جنت ملاو شي روان ته. منګه چې په خوراک کې شهیدان شنو ویل جنت ملاو شوه. مفسرین کرام د دې آیت تفسیر کی فرمائی داوم فرمائی ان اقتلوا انفسکم نہ مراد وی جہاد دے او اخرجوا من دیارکم نہ مراد ہجرت دے. مگر دا دواړه سيزونه چې دي دا په منافقانو ډېر ګرانو، دا ډېر زیات ګرانو. منافقانو د الله او رسول فیصله تسلیمولو ته تیار نه وو. جهاد او هجرت خو لوی ګران کارونه نه دي کنه، حالانکه اسلام دا کار فرض کړی دی. اوس خو الله تعالی خلقو اوس د الله احکام سره لبی راغستی دي. حکم چې ایله پکې تاوان دی منولو ته تیار نه دی، ایله د بدن کړاو دی کولو ته تیار نه دی، بعد جنت په تمه دی. نو ہجرت متعلق راضی ان شان الہجرت لشدید. ہجرت معاملہ چدانو دا ډیره زیاته سخت ده، ډیره زیاته سخت ده. کله چې علاقه کې کافر ہوتا غلبہ حاصل شي، ایمان والا ول شریعت باندې عمل کول ممکن نه، نو دا الله تعالی او د رسول تابعداري په خاطر باندې علاقه نه بیا هجرت فرض شي. په داسې حالاتو کې چې کوم سړی هجرت ته تیار نه اسق مجرم دی، اعلی د جهنم وعید راغلی دی. دارنګې د الله تعالی ر دین قائمولو لپاره جهاد فرض دی. جهاد کې قتال هم شامل نه. بقره کې تیر شوی دی کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم. تاسو باندې جنگ فرض دی په جهاد کې، اگر کیا تاسو ته خنه لګي ځکه کې د مرګ یره ده کنه، انجام لحاظ سره خده او ظاهری خود مرګ یره ده تکلیف ده. جهاد متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د اسلام کوهان او بلندی جهاد دے. سنگ چر اوخ شان داغا کوهان چورتی عقب اغه سره اوچت وینو دارنګ اسلام رفعت چرینو آج جهاد سره دے. جهاد نہ بغیر نہ د اللہ حدود قائمی نہ امن قائمی. بیا عمل چلے دے نشی کنا. عام حالات کے جہاد فرض کفایہ دے. مسلمانان یو ډله جهاد کوي نو ټیک شو، د نورو نه بعد بوج لري شي، او که دا ټولې پرېږدي نو بیا روانې دي. جهاد نه بغیر دین دنیا کې نشي قائمې دي. دارنګه دین بیان دنیا کې پرېښه خلکو نو دین به پاتې شي، نو بیا په دین څوک پوه شي. دا به دنیا کې څه خلک امر د معروف بکی رد د منکر بکی، دا دواړه لازم دي. ګوري د نیکۍ حکم کول د بدو نه منې کول، بد مه کوه لکه نن سبا دا بد مه کوه پکې نشته. نیکی کوه دا شته، دا هم دنیا کوي، خو دا بد مه کوه نه دا پکې نشته. خدای خبر دی نوې څه حکمت پوي نو دا شی خلکو پرېښی دی، مولیانو امیانو ټولو پرېښی دی. بدو ته بد ویل یا منې کول، خپل اولاد نه منې کوي. نور څوک د بدو نه منې کول څه کوي، خپل اولاد ته نه وي هلکه مه کوه. د وړو پلاره ته ذموار تا نه سبا تپوس دی، د زوی مزد شته، د زوی د سر نه واخله خپو پورې اسلام کې دن نه دی، نه نه دا غور نشته. بس خو بچي زیاته وایي چې نبی امت زیات شي. دا خپل ذمہواری دی دا چې ادا شنه ملک به چلیږي، ادا نه شنه هېڅ نه چلیږي. صحابه کرامو
हर हुक्म तामील लपार तैयार हुआ। तो मुनाफिकीनों दरे कमजोर है तज़किरे नबान अल्लाह ताला फरमाए वाला वन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून भी के चरते दे खल्को जमंग द हुक्म तामील करे में चले कमी खबर नसीहत दूते की दे बने दुई अमल करे में दा अल्लाह और रसूल ताआते करे में पल तमाम मामलाती दा अल्लाह रसूल प मर्ज़े हल करे में अल्लाह और रसूल ते पेश कोले कुरान और सुन्नत ते पेश कोले लकान खैरल लहुम दावा ग़ुरा दूध पारा खामखा अल्लाह अहकाम मने अमल इकड़े में दो दुनिया का मैबे पक्यों मन आखिरत तुम वाशद तस्बीता और अल्लाह हुक्म द दीन तामील बने क्लकवाले दा मजबूत खबर हो कन वाशद तस्बीता। शाह अशरफ अली से फरमाए रहे मौला दीन मने पोखवाले उसड़ी एतकाद ईमान पोखवाली अलामा दा यो सड़े पर दीन मने क्लकते पोशद दे ईमान अकीदा क्लक दीन के सस्ते न पोशद ईमान अकीदा सस्ता दा सस्ता अकीदा बने जन्नतों ने निश्ती ईमान और अकीदा बनी क्लकी अमल च सुबर पूरी कमजोर है उन्हें एतकाद और ईमान मदक उम्र कमजोरी न आम दुनिया उगर अमली लिहाज सर पर कम दे रवाना था और ईमान ही कमजोर है शिवे देखा अमल पर टेम टेम मने में दे ब तकड़ाव दरी ईमान बकलको ईमान में मजबूत हो हदीस के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई बाज खल को ईमान द गुरुन नो मजबूती गुरुन द कामिल ईमान खल को मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरुन सरवर करे ने गुरुन सरा यानी मुस्तकिल मिजाज जोड़शा गुरुन शाने जन तेरावा द बुसु डिकी मो जोड़े गए द बंगो डिकी मो जोड़े गए सिलाए द गुमराह राला गुमराह के प्रोति सिलाए द हिदायत राला हिदायत के प्रोति ना 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 मोमिन संग दे मोमिन पशान द ईमान पशान द कर दे सिले आख्वाजी कि सिले दे ख्वाराजी कच्चा बूटी खोजई कच्चा कानी अरता हुई दा मजबूत घर ना अरता हुई मोमिन पशान द मजबूत घर दे सेब मिलावी देशी न चढ़ता खसो खाशाक बनी हीला मामूली उबर आले नो बस उबो योड़े ना 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 पशान द घर खा घर पशान खसो खाशाक में जोड़ेगा नन मुसलमान पशान द खसो खाशाक थे कम आड़ता उबर आले बस रवान दारंगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई अल्लाह अकबर दा जमंग सुदा दौर चले दही बारह की पैगंबर पाक फरमाई ली थी चकल दगा दगा हालाती दानुन सभा चिरी अस्साबिर वाला दीन सबर का उनके पदीन मने पता से दौर के पशान दागा चारे चलास के स्कोरट अगर दे दी जमाने के सुनत मने अमल को लक स्कोरटा पलास के गर्जोल देवजन सुनत निजी सोकना राजी खा रसूमात में दाव तो पसी लगी दिली दी सुनत तखल को ना पाती शिविरी नता से दौड़ देता चे दी के दे दिन यो खबर बन निकला कुदरे लक स्कोरटा जे पलास के नसी
کله چې یو سنت د رسم بدعت مو مقابله کې راغی نو هغه سنت باندې عمل کول د سلو شهیدانو ثواب دی ښه دیوځه حلوا خوراک نه دی هر خو هر څوک خوړی شي لږ هغه سنت باندې عمل وکړه چې هغه مقابله کې رسم دی او بدعات دی اگر رسم بدعات پرېږده او د سنت باندې عمل وکړه سر ایمان پته بولی کړو دې کې تانه یاران دوستان رشتہ داری قوم هر څه پاتې کېږي آسان سنت خلکو راغستی دي ته لږ ګران سنت او تلاس کې ایمان پته دی ولې دا کار سنت ته دا سنت ته دا ګڼ کارونه سنت تیرون نور کې خو زه تا وینم چې میز کې روانه د رسم او د بدعات او د شرکیاتو پاشوي اسانه خسانه خبرې راغستی دي بس په دې به ونشي زما ورور دې باندې به ونشي وَإِذَا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا په دا وخت کې چې دی عمل کوي نو موږ به ورکو دوله خپل طرف نه اجر لوی که دا خلق د الله او د الله د رسول د احکامو تابعداري کوي تقوا والا لار اختیاري هر معامله کې شریعت ګوري او عمل کوي په خپلو معاملاتو کې دین مخکې ګڼي پوه نو الله وایي زه به لوی اجر والا ورکړم لوی اجر وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او موږ به دوی ته لار وښیو د لارې مضبوطې صراط مستقیم طرف ته به موږ دوی له رهنمایي ورکو دوی موږ کلک کو مقصد دا دی تعمیل د حکم په صورت کې نو دوی له به موږ صراط مستقیم نصیب چې هر کار کې قرآن و سنت مخې ته کوي دوی نو بس صراط مستقیم باندې به دوی کلک رواني د کامیابی ژوند به چلیږي آخرت کې به لوی اجر ورکړی شي بل ځای قرآن کریم وایي والذین اهتدوا زادهم هدی کسان چې هدایت لار اختیار کې هدایت په لار روان شي الله تعالی به دوی لا دا هدایت نورم زیات کې نو مضبوط به کیخه صراط مستقیم د مؤمن مطلوب مقصود صراط مستقیم دی چې د هغې حاصلولو لپاره هر مز کې انسان دعا غواړي اهدنا الصراط المستقیم یا الله په صراط مستقیم مضبوط کې څه شی دی صراط مستقیم قرآن کریم بل دی وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا دا قرآن زما دا نیغه لار دا د تابعداري وکړئ فاتبعوا صراط مستقیم د نبی طریقہ عمدہ صراط مستقیم قرآن دے صراط مستقیم توحید دے ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم اللہ زما استاسو رب دے دانے غلار دکا دی بنے یا پا دنیا کی نو نفاق نہ بچ شي دا اللہ دا حکم صحیح تعمیل یو انسانو کی اللہ باغلا د دنیا کامیابی د آخرت کامیابی نصیب